بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل تاسو پر اتک تاسو ته هر کله وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوال امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او د صحت جامه به مو پتن وي. مینوالو نن به ان شاء الله د یمین ازلی باره کې خبرې اترې کوم. خو اول د هغې نه مخکې تاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او ډېر لایک کړئ او د ګنټي والا نشان هم دباو کړئ ځکه چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه مخکې ملاو شي. ستاسو ډېره مننه او شکریا ادا کوم. مینوالو د سر بلغمي رطوبت خارجېدو ته زکام ویل شي او چې کله دا رطوبت حالک ته غورځېږي نو بیا ورته نزله ویل شي. مینوالو ډېرو مریضانو ته د نزله وي چې د په وجه دماغ کمزوري شي او د سره ورته د بدهضمۍ او د قبض علامات هم جوړ شي. دایمي نزله کې پوزه اکثر بند وي چې د په وجه مریض ته ساه اخیستو کې تنګي محسوسیږي. مینوالو دا نن چې زه ستاسو په خدمت کې کومه نسخه پیش کول غواړم نو دې سره به ان شاء الله دایمي نزله او د سر درد او چې سر کې بلغمي رطوبت جام شوی وي د هغې به اخراج وشي او سر نه به درنوالی هم ختم شي. مینوالو یو دانه ریټه به واخلي او هډوکې به ترې لرې کړئ او باقي ریټه وړه کړئ او په لنګرای یا په بل سلوخي کې یې واچوئ او یو چمچ ورسره اوبه هم شاملې کړئ او بیا یې لږ ساعت دپاره کرل کړئ. طریقه استعمال یې دا دی چې د ګوتې په ذریعه یا د ډراپر په ذریعه یو 2 قطرې پوزې ته دننه داخل کړئ او ساه بره طرف ته راخ کړئ. 2-3 ورځې روزانه سحر ماښام دا طریقه اختیار کړئ. ان شاء الله دې سره به د سر جم شوي رطوبت خارج شي او مریض ته به سکون حاصل شي. مینوالو د ویډیو پوره کتلو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به بیا ملاویږو. اوس تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.